په 8 سپتمبر باندې د پی ټی آی جلسه ده چې پاغي کې به تقریر عمران خان هم کوي. دا خو به تاسو اوریدل ځینې کسان به چې عمران خان خو په جیل کې دی به دا تقریر څنګه کوي. دا د اوریدو خبره ځګنې صاحبیان وای چې پاغي کې به تقریر چې دی هغه به د عمران خان په आवाज باندې او عمران خان چې دی دغه تقریر به په خپل باندې کوي. نو ځینې کسان به چې عمران خان به جیل نه څنګه تقریر کوي. نو که تاسو کتلی تاسو د کومرسانو اګانې به ورچ د عمران خان په دغه کې په 8 سپتمبر باندې جلسه را تاسو جلسې لراځي پاګانه کې هغه سیستم چې دی هغه ول جوړ کړي. ځینې کسانو دا یقین نه راځي هغه وي دا کومرسانو چې دی دا په خپل باندې دا غانه چې دا ویلي. نو دا هغه په خپل باندې نه ویلي. دا ای آی دا آرټیفیشل انټيليجنس چې دی دا یو ټیکنالوژي ده. دغه ټیکنالوژي په تر باندې چې دی د عمران خان بیان چې دی هغه بل کله کیږي او د عمران خان په आवाज باندې چې دی دغه خبرې به تاسو ته کیږي. بل چې دغه په تصویر باندې چې دی هم دا خبرې کیږي چې هغه به د قشند مخه مخلګي ځینې کسانو به خبره باندې چې دی هغه باندې پويږي. خو آرټیفیشل انټيليجنس چې دی دا تاسو په یوټیوب کې سرچ کړئ په دې باندې قسمه قسم ویډیوګان شته اوس په شکل ستاسو او आवाज بم ستاسو که تاسو بل کس ته و چې دا کار ما نه دی کړی خپلته کې باغه په دغه شی باندې جوړ شي د کس په یقین ناخلي چې کم کسان ای آی نه پیژني. نو دغه شانت عمران خان چې دا هغه تقریر به په ای آی باندې جوړیږي او هغه په دې جلسه کې چې هغه تقریر کوي. دا هغه وینا ده چې بیا کوي کنه کوي. خو ما د یو صاحب نه دا ورېدلو چې عمران خان به دې کې په خپل باندې تقریر کوي. نو هغه ته چول کې خپاسانو باندې چې دا هغه په आवाज دا هغه تصویر هر سره چې هغه چلیږي او په دغه جلسه کې چې خط تازه خپل تقریر کولای شي. نو ما چې ځینې کسان د ذهن نه دا خبر وکړم ځکه چې هغه به ای آی نه پیژني. نو آرټیفیشل انټيليجنس دې ته ویل کېږي چې دا یو نوې ټیکنالوژي ده د دې پترو باندې هر قسمه کارونه چې دا کېدای شي.